الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغا فليزوجه، فإن بلغا ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، نننے ټاپک دا یو اهم ټاپک دی او په دې کې به موږ بعضې اهمې د معاشري په اړخ باندې چې کوم خبرې دي موږ به هغه هم کوو په دې کې، چې دا موږ د اخره پورې ښه په شوق سره او ښه په مینې سره واورو او ویې ګورو. د حضرت ابو سعید او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دوانو حضراتو نه دا روایت نقل دی. فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د چا یو بچی پیدا شي نو د مور پلار حق خدا دی چې اول دی بچی لا ښایسته نوم کیږي، فلیحسن اسمه، د دې نوم دې ښایسته کیږي. لکه معاشره کې بعضې خلکو خپل بچو له داسې نومونه کېښودلي چې خلک حیران شي چې نه یې د معنی پته لګي، بس خو یو نوم دی راغستی دی ورته پلی دی. نو نوم هغه پکار دی چې کوم ښایسته نوم دی او بهترینه معنی ده. مثال د صحابه کرامو نومونه کېده، د پیغمبرانو نومونه کېده، داسې د نیکانو د ائمو نومونه کېده، د بزرګانو نومونه کېده. نو مونږ اکثر چېرې د انګریزانو نه نومونه راواخلو پټې کو خپل بچو له کېدو، یا چې کوم دی خلک د عام نن سبا د دور نه متاثره دی، نو د نوم هغه معنی او هغه انداز ته نه ګوري، خو بس وایي دا نوم پکې کش دی او دا پکې داسې دی او داسې دی او کېدي، نور پته نه لګي. نو نوم ګورې خامخا اثر وي. که نوم خراب و بیا به چې کوم دی هغه شان په بچي هم هغه اثر د نوم وي، که نوم صحیح و نو بیا به چې کوم دی هغه شان هغه اثر هم په بچي باندې ښه وي. نو بچي له ښه نوم کېښود الله والحق دی. دویم نمبر، وادبه، خپل بچي ته به دا ادب ښیي، خپل بچي له ښه تربیت ورکول، خپل بچي ته چې کوم د تعلیم ښودل، خپل بچي د قرآن او د حدیث نه خبرول، خپل بچي ته د سکول تعلیم هم پکار دی، ښه کار دی، خو ورسره دین هم پکار دی. که یوازې سکول وي او دین نه وي نو بیا هم کار خراب وي. نو خپل بچي ته ادب ښودل او دا هر څه ورته چې کوم دی ښودل. او که داسې نه وي مونږ خپل بچو ته ادب ونه ښایو، مونږ خپل بچو ته تعلیم ونه ښایو، نو محترمو بیا به هغه حال وي چې څوک ډاکې کوي، څوک شوکې کوي، څوک قتلونه کوي. د 1514 کالو خلک به وي او هغه به بیا دغه شان ټوپکې راخلي، تماچې به راخلي، هغه به چرسو ته لاس اچوي، هغه به شرابو ته لاس اچوي، هغه به نور د شریعت خلاف کارونو ته لاس اچوي، ځکه چې هغې ته ما ورته ادب ښولی نه دی، هغه ما ورته د جومات په دروازه دننه کړی نه دی، هغه ما ورته چې کوم دی یو قاري صاحب ته کېنولی نه دی، یو عالم ته هم کېنولی نه دی، هغې د ما ورته په لاس کې پټۍ سپار نه ده ورکړي. نو بیا به هغه حال وي چې ستا بچی به شرابو مسکي، ستا بچی به چې کوم دی چرسو مسکي، ستا بچی به چې کوم دی بیا غلا هم کوي، په بل پسې به ټوپک او تماچه هم راځي، شوکې هم کوي. نو بیا ما ورته د هغه نه ګیلې نه کوو، ګیله اول ما ورته له خپل ځان نه بیا په دغه وخت کې پکار ده، ولې ما ورته د هغې تربیت ښه نه دی. نو ادب دا ډېر اهم څیز دی، خپل بچي ته ګوره ادب ښودل. چې که مور پلار خپل بچي ته ادب ښودلی دی الحمدلله هغه به خپل بچي باندې بیا خوشحاله دي. او بچی چې کوم دی د هغې د سترګو یخوالی وي، هغې د پریشانه کې نه تکلیف نه ورکوي، ها چې کوم ورته نه دی ښودلی
په ماشوموالي کې خپل بچی نیازبینه عزت کړی نه خبر کوم خیر دی خبر کوم بینا جوړوم بینا او بدی باندې دا بیا خبر کیږي نو بس چې هغه سوی چې هغه ورته دام هغه سیز ورکي هغه سہولیات لور کوي دغه رنګ د هغې د دې څیزونو خیال وساتي او د هغه ادب او د هغې خیال ونه ساتي نو بیا چې کوم د نقصان ته چې کوم د مخامخ شي نو بیا دوی خپوي خو کار د هغې نه شوي نو ادب به چې کوم د هغې د ښایي ادب چې کوم دی دا هم ډېر ضروري خپل اولاد ته چې کوم دی ښودل پکار دي انشاءالله نور څه خبر دی هغه چې کوم دی تاسو ته بیا زه په بل کلیپ کې به انشاءالله وکړم الله رب عزت دې باندې عمل کړو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین